خپل ځای باندې کېنئ یو پیره درته وایم چې په خپل ځای قاري صاحب کېنه قاري صاحب کېنه چا په حکم کېناسته پاسېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د چا په حکم کېناسته پاسېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د بني آدمو د پکار شي سړی خو د بنده د بندګي ونه شي بې ادبي د مندر ځکه نه کوم چې د جومات بې حرمتي ونه شي بې ادبي د مندر ځکه نه کوم چې د جومات بې حرمتي ونه شي او په سیل وزمه د یارانو سره پرېږده نن دې مزدوري ونه شي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه د دغې پښتنو راټولو شوو پښتنو دغه پروګرام چې چا را جوړ کړی د هغې ځوانانو هم مننه چې تاسو له دومره ښایسته پروګرام را جوړ کړو او دا ښکلي ښکلي مشران یې درله په دې توره شپه کې را وغوښته او بلا د خوند او بلا بامانې خبرې هم ترې واورېدې خبرې ماله ډېرې راځي نه نیازک خان راته مخې ته ناست دی دی خاندي نو شعرونه درته وایم او بیا به ځو د خیره شپه ده د خیبر اپریدي شعر دی زما په خیال چې شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړه او د لونډو خو بس کور دی په حجره کې نو شعرونه درته وایم کاروبار د کپنونو په وروج دی جنازې د خلک وړي راوړي سړیا کاروبار د کپنونو په وروج دی جنازې د خلک وړي راوړي سړیا په خوبونو باندې مړه په خوب ماړه شه د ودو هغه کټي راوړي سړیا زمرود په بدل کې درنه یوړه څوک چې دلته توغندي راوړي سړیا دا د غفلت په خوب اوده دې مړه شي په شتو سترګو کې ړانده دې مړه شي که یو کېدل ناممکنه وي نو زما په خیال ټول پښتانه دې مړه شي څنګه خبر زما د زړه نه نه یې ولې نو ته پکې دننه نه یې څنګه خبر زما د زړه نه نه یې ولې نو ته پکې دننه نه یې ځکه په رنګ د ګلاب ګل نه یمه ته هم په قد د چینار ونه نه یې خلکه زړه دې د سکې نه جوړ دی خلکه ته په چا غمجنه نه یې غم به وجلې وې نازکې جینۍ غم به وجلې وې نازکې جینۍ شکر وباسه چې مینه نه یې دا پېښور خپل دویم کور وګڼه دا پېښور خپل دویم کور وګڼه افغان وروره بې وطنه نه یې الله خو دې د هر چا د نظر نه راګزار کا او الله دې د دې پورې غره د سر نه راګزار کا دا ځینې ځینې خلک په ژوندي اوسې ضربه د اوسپنې لیدکې پسې د لمر نه راګزار کا د خوبه یم باران وخلی یاره په خیر راغلی ځان څڼ وخه څو څاڅکي د څادره نه راګزار کا زمونږه خو یو دوه ورځې پښتو وي رقیب جانه زمونږه تعلقات ډېرې مودې له نه ورانېږي او زما خو په یو چا پسې زړه 200 ټوټې دی دا چا وی چې په یو هندو بټخې له نه ورانېږي راځئ چې زور یې وګورم چې څومره زورور دي او رامخکې شئ د چا چا په سرونو کې چې ښکر دي راځئ چې زور یې وګورم چې څومره زورور دي رامخکې شئ د چا چا په سرونو کې چې ښکر دي د پېښې نه د چا خبره تېښته چرته کېږي زه غر یم که دا ځینې ځینې خلک زناور دي چې ماتې کوي هغه مرغۍ سرې مخو کې ګرځي د چتې څه مخوکه د چتې څه وزر دي او دا ټول خلک په ما منافقت زده کول غواړي دا ټول خلک زمانه په رښتیا او مرور دی د جمعې یخه شپه وه نری باران ورېدو موبایل وټنګېدو ما له هم خوب نه راتلو بس جوړاوا مې غستو چې مې سلام ور واچو ویلې ته لا ویښې ویل مې چې جناب څوک ویلې ما نه پېژنې ته منیر جانې که نه بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېدو بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه بیا مې موبایل راواخیست پکې د هغې شمېرې نه یو پیغام راغلی و پکې لیکلي و چې بې له تا ژوند دی بلا ګران دی
پسرو لمبو کی می گزران دے خال میں پخپل اوخ کو وران دے او جانانا غم دی مسلمان دے ما د مولا د بانگ نمخ کے پاسوي او یار یو سوټه پیږي ارته کوم بیا بس کوم ها سزمانه خل نه ده خود حړل مر وخل نه ده زړی انتظار چول نه ده او ما شوم توب لیدل نه ده زخپل غربت لوبو ته چرته پر خودما چرته پر خودما کتخ پخپل حسن مغروره زما حمار زما سروره زده ترلاو تم تربوره یاد بنجوونه بلا ګوره د حسن هوره پکې اچوي ټالونا اچوي ټالونا د سوال جواب واخله جانانا دا ګلاب واخله جانانا قلم کتاب واخله جانانا او ځان لره باب واخله جانانا د ټوپک مینه به دې ورک د ملک کړینا ورک د ملک کړینا خمار خمار دې مازیګر کا چې تور پړونه دې په سر کا مال دې زړه پر هر کا یا په ما دې ټول کله خبر کا پتا دې او دا خبر دې زړه دې چوینا او زړه دې چوینا نو سر شال به پزان پسې راخ کا بابا لاړه او چې پیر بابا لته لک دیوان بابا لاړه چې پیر بابا لته لک دیوان بابا لاړه پسترګو کې مې پټ لکه نظر ګرځولې اوچت مې په اوږو لکه صادر ګرځولې خفه نشې خو اوس در باندې سر ګرځوم یاره که یاد دې شي یو وخت کې مې په سر ګرځولې ډېره مننه